सुन ले, जरा दाढ़ी मुन्ने नूं वोट देवे आम जिहड़ियां सैकुलर पार्टियां इन समझो उस कुत्ता खादा ते जरा मौलवी नूं वोट देवे इन समझो कि उस खिनजीर खादा। वोट किसे दिया था आपने? वोट चूंकि इधर पहले तो मैं खुद भी इलेक्शन से दूर रहता हूँ, लेकिन इस दफा मैंने वोट जमात इस्लामी वालों को दिया। तो मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मुसलमानानू, यकीनन पर दे मक़दस मक्का बांधे ढेर लुई मुनाफिकीन हज़रात आगा पंचपरी हज़रात थी چې تر اوسه پورې هغوی به دغه ناره لګوله چې د جمهوریت کفر دی، کوم یو کس چې اوټونه ورکوي هغه بې ایمان دی. دغه شان د دوی د مشر بیان تاسو واورئ، د علامه خضریات بکروی صاحب. वोटर है, वोटर काबा में भी एहतिकाफ बैठे तो उसी तरह बेईमान वापस आएगा जैसे लिया था। तो इसलिए इसको एहतिकाफ बैठने की जरूरत ही नहीं है। एहतिकाफ आले ईमान के लिए, और ईमान में यकफुर बित्तागूत के बाद शुरू होता है। خضریات سے پخپله بې ایمان دی. د دې د ټولو غټ دلیل دا دی چې دوی وایي کم کسان اوټونه ورکوي هغې کې ایمان نه وي، دا بې ایمانه وي. نو که تاسو شیخ طیب سے بیان واورئ، هغه وایي چې ما جماعت اسلامي والو ته اوټ ورکړې ده. د خضریات سے فتوا دا وه چې څوک اوټونه ورکوي دا بې ایمانه وي، لہذا دغه سراج الحق صاحب ته اوټ ورکولو په وجه باندې شیخ طیب سے بې ایمانه شوله. लेकिन इस दफा मैंने वोट जमात इस्लामी वालों को दिया। तो मौलाना साहब اوس چې کله یو انسان کفر کوي او رضا بالکفر کفر باشد، نو اوس چې شیخ طیب صاحب هغه اوټونه ورکوي هغه بې ایمانه شوله. اوس د یو بې ایمان انسان اطاعت کول، د هغې امر لاندې اوسېدل او هغه خپل امیر تسلیمول او هغې ته خپل مشر ویل، نو دا د کشرانو په بې ایماني باندې هم دلالت کوي. نو د خضریات صاحب په فتوا باندې شیخ طیب صاحب د ټولو نه غټ بې ایمانه شوله، او دې سره چې څومره کارکنان دی هغه هم ډېر بد خلک او بې ایمانه دي. او بیا مسلمانانو ته هم وایم چې تاسو ګورئ دا خلک د غیر مسلم او دغه شانې د ملک پاکستان د دشمنانو په نقش قدم باندې روان دي او هغې په ویناګانو باندې خبره کوي. یو څو پیسو دپاره دلته دی اوټونه ورکوي، د یو څو پیسو دپاره هغلته هغه د اوټونو خلاف خبره کوي. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې یو انسان مشر بې ایمانه وي، نو دا کشران خو به درجه اولا بې ایمانه به وي، ځکه چې دا مشر تربیت کوي دغه کشرانو لره. یو ماشوم چې کله پیدا شي اگر که هغه مسلمان وي، خو د دې دغه مور و پلار او د دې دغه مشران او تربیت کوونکي خلک که کافران وي، نو دغه انسان عمومي طور باندې کافر جوړ شي. دغه ماشوم چې کله لوی شي دا بې ایمانه شي. لکه د امریکا کې تاسو وګورئ د ټرمپ زوی هغه به کافر وي، ولې؟ پلار یې کافر دی. دغه شانې د شیخ طیب صاحب ټول کشران دا بې ایمانه وي، ځکه د خضریات صاحب په فتوا باندې شیخ طیب صاحب بې ایمانه دی. بهرحال د ټول خبرو خلاصه او مقصد دا چې داسې بې دینه خلکو نه ځان وساتئ چې هغه په نه خبره باندې انسان د ایمان نه هم خلاصوي، د اسلام نه هم خارجوي او د مسلمانۍ د دایرې نه هم بار کوي. شکر د تر اوسه پورې مونږ نه شیخ طیب صاحب د بذات خود بې ایمانه ویلي دي او نه به بیا ووایو، ځکه د زړه د حالاتو رب العالمین خبر وي. خو د دې د فتوا مطابق شیخ طیب د ټولو غټ بې ایمانه دی. دغه شانې خلکو نه تاسو ځان وساتئ.